مستشرقین تفسیر میں درته وکړ، ملحدین او دهریان تفصیل میں درته وکړ، منکرین احادیث او غیر مقلدین چې دوی په احادیثو مختلف اعتراضات کول، په فقه مذهب حنفی مختلف اعتراضات کول. نو دلته علماء کرام علم دوست علماء احباب و اصحاب د امام طحاوی هغه ویل چې داسې یو صاحب القلم والقدم واللسان پکار، داسې یو صاحب القلم واللسان جامع معنی عالم پکار چې هغه قدم اوچت کی او تقابلی انداز کی یو کتاب ولي چې مستشرقینو جوابات هم وشي چې کوم په حدیثو دا خیره کې دا مقدمه د وخت کې ډېر ضرور ده، د ملحدینو جوابات هم وشي، د دهریانو جوابات هم وشي، د منکرین احادیث جوابات هم وشي، د غیر مقلدینو جوابات هم وشي، اثبات د احادیث صحیحه هم وشي او اثبات د فقه مذهب حنفی هم وشي، صحت د کلیاتو د جزئیاتو د علم فقه هم ثابت شي. ولدا کار امام طحاوی کولی شي. اصحاب و احباب سألنی بعض اصحابنا، دا د اول مقدمه وضاحت. اصحابنا مراد ملګری شاگردان هم عصر کلاس پهلو احباب زړه ته نږدې دوستان علم پرور علم دوست خلک. بیا مې درته وویلې د دویم جز خبره مې درته وکړه ان اجعل کتابا اذکر فيه الاثار الماثوره، دا مې درته وویلې او د اثر په حواله مې ته پوره خبره وکړه. معانی الاثار چې اثر مرفوع ورته وي، موقوف ته وي، که مقطوع ته وي، اثر خبر سنت حدیث فرق شته کنه، دا مې درته لږه ډېره واضحه او بیا مې درته بله خبره وکړه چې ګوره اهل الالحاد والضعفة من اهل الاسلام، اهل الالحاد اعتراض کوي او ضعیف مسلمانان. اهل الالحاد نه څوک مراد دي؟ ملحدینو نه دهریان مراد دي، کجره و خلق، بی دین خلق، د غلط عقیده خلق، د باطل عقیده خلق، دغه خلق ته نه مراد دي چې صحیح دین پریدي او باطل دین قبلي، دیتا ویل کېږي اهل الالحاد چې صحیح دین پریدي باطل دین پسې ځي، عقاید حق پریدي او عقاید باطل پسې ځي. والضعفة من المسلمین چې دا په مقدمه کې یو جز ده، د کمزوري مسلمانانو نه مراد منکرین احادیث دي. په مسلمانانو کې د ټولو نه کمزوري د عقیدې په حواله، د نظریې په حواله، د ایمان په حواله دا منکرین احادیث چې د دوی کوم اعتراضات دي او د باطل عقیده والا چې کوم اعتراضات دي د ټولو هغه وضاحت وکي او هغه ته اشاره وکي. نو مصداق د ضعفاء من اهل الاسلام نه دا څوک شول؟ منکرین احادیث. مصداق د اهل الالحاد څوک شول؟ عقاید باطله والا چې دین باطل قبول کړی دا او دین حق پرې خیر. د ملحدینو اعتراضات بیا ګوره څلورم نمبر باز براشي د نسخ. دا مستشرقین ملحدین منکرین احادیث دوی په قرآن او په حدیث باندې اعتراض کوي، یو دوی نسخ باندې اعتراض کوي. په نسخ باندې اعتراض تاسو ته پته ده کنه؟ نه ده پته. اوس ګوره ناظم صاحب په دې ګواه کو، ثالث به کو، حکم به کو چې چاته د نسخ په حواله باندې باس معلومي. من به چې کله طالبانو ته حسامی شریف ویله 19 کاله او هغه ټیم کې به من داوم کوله ځواني و لیونتوب و جنونو، ما وی که زما غوندې حسامی چا خو بس فل اصول سره هسې مینه شوق ډېر بیا خاص کر حسامی سره تاسو چې وایي بیان تغییر، بیان تفسیر، بیان تقریر دا بیانات دي که نه دي؟ نو بیان تغییر کې نسخ هم راځي، دا هم بیان تغییر. نو د نسخ په حواله به موږ یو 15-14 بحثونه اول کول. نسخ په لغت کې څه ته وایي؟ نسخ په شریعت کې څه ته وایي؟ نسخ په اصطلاح کې څه ته وایي؟ ناسخ چاته وایي؟
منسوخ چاته وای ارکان د نسخ څه دي شرایط د نسخ څه دي محل د نسخ څه ده عمل پچا باندې کول پکار دي نسخ په احکامو کې راځي که په عقایدو کې راځي او که په امثال وعد وعید په څه کې راځي محل د نسخ نسخ متفقا قرآن آیت په آیت باندې منسوخ شي حدیث په حدیث باندې منسوخ شي نسخ مختلفا آیت په حدیث حدیث په آیت باندې منسوخ شي آیا نسخ کې اختلاف شته د اهل سنت والجماعت په من کې چې څلور مذهبونه دي نسخ اتفاقا اختلافا ټول مني اقسام د نسخ دا نسخ لفظا ده دا معنن ده دا حکمن ده الکه دلته نسخ په اعتبار د الفاظ منسوخ دي او دا نسخ حکمن ده حکم ده منسوخ ده دا منسوخ الحکم ده دا منسوخ التلاوت ده دا منسوخ الحکم والتلاوت جميعا دا دومره اقسام د نسخ په معنا د رفع ولت نسخ ته نسخ وای ځکه چې کوم زوړ حکم الله پاک اوچت رسول الله اوچت د هغه په ځای نوې حکم راوړ ولی راوړ حکمت په نسخ کې دا ځان له یو زور بحث ده او نسخ په معنا د ازاله نسخ ته ولې نسخ وای ازاله الحکم القدیم وړاندې چې شارع کوم حکم را لېږلی هغه زائل ک او د هغې په ځای جدید حکم راولې او ازاله په معنا نسخ په معنا د محو سره محو تم نسخ وای ولې نسخ ته محو وای نسخ وای ځکه زوړ حکم محو شي او نوې حکم د هغې په ځای ثابت شي یمحو الله ما یشاء منسوخ محو که ویثبت او ناسخ دی هغې په ځای ثابت که وعندهم الکتاب او لوح محفوظ خو د الله سره کتاب کې درته زوړ حکم څه که محو د هغې په ځای نوی حکم ثابت که او د نسخ ثبوت خو دې آیات نم ده او بل نم ده یمحو الله ما یشاء دینه منسوخ مراد ده ویثبت دینه ناسخ مراد ده او ما ننسخ من آیت او ننسها باقی ابحاث د دې مقدمه لګه ګرانه ده شپږم نمبر خبره دلته دا وه چې خلک وپېژني پنځم نمبر چې نسخ څه ته وایي ناسخ څه ته وایي منسوخ څه ته وایي نسخ په څه کې راځي محل د نسخې به څه او نسخه تر کم وخته پورې کېدلی شي متفقا نسخه مختلفا نسخه اهل سنت والجماعت متفقه رایه په باب د نسخه چې مقدمه باندې پوه نشي باب الماء تقع فيه النجاسه سبب ان شاء الله مقدمه درته ختمه کوم اگر کا د ختمېدو نه ده اوس که تاسو حسامي کې دا خبرې ښې کړې وای د مقدمې نو امید ده چې مقدمه به پرون لا ختمه شوې درود شریف اللهم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد